ایران د امریکې د ټول نه غټ کاروبار خراب کو، امریکې له غټ نقصان چې دی دا ورکړو. په دې باندې به هم بحث کوو، خو امریکې چې ایران لا کم ټایم ورکړی دی نو هغه ټایم چې دی هغه اوس پوره شو. لکه د دې نه مخکې چې کومې 48 غنټې ورکړی، بیا یې 15 ورځې ورکړې، بیا چې دی 10 ورځې ټایم ورکړو، نو هغه 10 ورځې چې دي هغه اوس پوره کېږي. نو ټرمپ د طرفه وینا راغلې ده، هغه وایي چې په ایران باندې به موږ قیامت چې دی دا به راولو، لکه موږ به پرې غټې غټې حملې چې دي دا به پرې کوو. خو د ایران د طرفه چې دی د هغو د طرفه ورته هم وینا شوې ده، هغه چې موږ به دا ټوله علاقه چې دی په هغې باندې به قیامت راولو. او دی ورته د دې نه مخکې هم ویلو که ستاسو پوج راغی نو د هغو دپاره به ایران چې دی دا به جهنم وي. نو دی ورته د مخکې نه چې دی هغه هم وینا کړې، او اوس ورته دوباره چې دا بیا وینا کړې ده که تا په موږ حملې وکړې نو هغو چې دی د هغو خو عرب نښه کوي. په دې عربو کې دا کم ملکونه د هغو چې کمې اډې دي، کمې فیکټرانې دي، کمې کمپنیان دي، هغه ټول چې دي هغه ولا هلته کې چې دی هغه نښه کوي. نو که دې په ایران باندې حمله وکړه نو دی په د دې طرفه هم ښه ټیټ حملې چې دي دا به پرې کوي. بل لا چې تاسو ټولو ته پته ده چې ایران چې دی هغه په دې جنګ کې کامیاب شوی دی. کامیاب شوی دا ده چې هغه کم ابنای هرمز نیولی دی، نو په دې باندې چې دی امریکا اوس خپل کنټرول چې دی دا نشي حاصلولی، ځکه چې دا په مذاکراتو باندې چې دی ازادېدی شي، خو دغه شانتې په زور او په جنګ باندې چې دی دا نشي ازادېدلی. بل لا د امریکې د ټول نه غټ کاروبار چې دی هغه هم ایران چې دی د دې په جنګ د وجې نه چې دی هغه خراب شو. لکه د امریکې چې کوم غټ کاروبار و هغه د دې د وجې نه خراب شو، او امریکې ته چې دی غټ نقصان میلو شو. غټ نقصان ورته دا میلو شو امریکې چې به کومه اسلحه په ملکونو باندې خرڅوله او د خپلې وسلې صفتونه به یې کول چې زموږ دا داسې زموږ سره جهازونه دي، داسې ایر ډیفینس سیسټم ده، داسې زموږ وسله ده، نو هغه ټوله چې دا هغه ایران ناکامیابه کړه. او ایران څنګه دغه کړه چې د هغه سره په هلته کې روس او چینا چې دا هم مدد کوي. بل لا چې هغه ورته د مخکې نه چې دی ځان تیار کړی هم و، د هغه دغه وسلو ته چې دی هغه ځان تیار کړی هم و. نو تاسو به کتلی چې د هغه جهازونه چې دي کوم جنگي جهازونه نو هغې وله هم ارتاو کړي دي. وس F-35 چې دی هغې وله هم ارتاو کړو چې هغه به د په دنیا باندې خرڅول، او ده به چې دا سټلایټ چې دی دا هم نشي رانیولی، او دا چې دی یو ملک نشي راغورځولی. خو ایران چې دی بیا هم هغه جهازونه چې دي هغې وله راوغورځول، او د هغې تصدیق چې دی امریکې هم کړی دی. د امریکې هلیکاپټر راغلی، د هغې مالبه یې کتله، هلیکاپټر یې وله هم ارتاو کړی، او دوه جهازونه چې دي ایران و چې دا وله موږ ارتاو کړي دي. یو پایلټ وله نیولی دی، او په بل پایلټ باندې چې دی په هغه باندې انعام یې ښودی دی، که دغه چا ونیولو نو هغه له به انعام ورکوو، ځکه چې هغه په ایران کې هغه پایلټ چې دی هغه هم کوز شوی دی. نو د امریکې چې کوم غټ کاروبار و د وسلې نو هغې ته د دې سره هم غټ نقصان چې دی هغه میلاو شو، ځکه چې اوس په دنیا د هغه نه دغه وسله چې دا به نه اخلي، هغه به چې ایران یو کمزوره ملک و او هغه ستا دغه جهازونه چې دي ارتاو کړل، او ته بار بار وایې چې د هغو موږ فضایي کم دغه چې دی هغه هم ختم کړی دی، او بحري کم سیسټم دی هغه والا موږ هم ختم کړی. بل دا د هغه چې کم ایر ډیفینس سیسټم و او په دغه ملکونو کې لګېدلی و، په دغه عربو ممالکو په دغه ځایونو کې لګېدلی و، نو هغه هم ټول ناکامیابه شو. د اسرائیل او د دې ملکونو هغه ټول ایر ډیفینس سیسټم چې دی هم مکمل ناکامیابه شو. نو د ایران د وجې نه چې دی امریکې ته دغه غټ نقصان چې دی دا میلاو شو، دغه شانتې اسرائیل ته چې دی د هغو هم دغه کاروبار چې دی مکمل له دې سره ختم شو. تاسو را سره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ.